هر هغه انسان چې د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي او کوم عبادات چې الله رب العزت په دې باندې فرض کړي دي دا د هغې نه غافله شي، هغه پرېږدي، نو دا بدعملي به دا انسان جهنم ته رسوي. تر ټولو لومړی عمل یا عقیده چې انسان دوزخ ته بیایي هغه کفر او شرک دی. که څوک د ایمان څښتن وي خو ګناهګار وي، که یې واړه ګناهونه کړي وي یا یې لوی ګناهونه کړي وي، خو د هغه د بخښنې لپاره بیا هم یوه صورت یو چاره کیدلی شي. دا هم ممکنه ده چې له سزا ورکولو پرته الله رب العزت هغه وبخي او جنت ته یې واستوي، او دا هم ممکنه ده چې د څه وخت لپاره هغه دوزخ ته واچول شي. کله چې د ګناهونو له نجاست او پلیتي څخه پاک شي، بیرته الله رب العزت هغه د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کړي. خو د کفر او شرک مسئله ډیره سخته ده. د کافر او مشرک په یو صورت هم د بخښنې او خلاصون امکان نشته، او د هغوی پر مخ به د رحمت او مغفرت دروازې تل تر تله بندې وي، لکه چې الله رب العزت په سورة عنکبوت کې په 23 آیت کې فرمایي: والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. هغه کسان چې د الله رب العزت له آیتونو او له هغه سره له مخامخ کېدلو انکار کړی دی، دغه کسان الله وایي زما له رحمته ناامیده شوي دي، او دا هغه خلک دي چې د دوی لپاره دردناکه او سخت عذاب دی. له الله رب العزت سره څوک شریک بلل دوه قسمه دي. یو دا چې له هغه سره په ذات کې شریک ونول شي او د هغې عبادت وشي، دې ته شرک اکبر وایي، لکه د مکې مشرکینو چې د بتانو عبادت کوه. دویم قسم شرک هغه په اعمالو کې دی چې هغه ریا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو له شرک اصغر څخه ځان وساتئ. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله شرک اصغر څه شی دی؟ رسول الله ورته وویل ریاکاري. الله رب العزت به د قیامت په ورځ ریاکارانو ته ووایي د هغه چا خواته ولاړ شئ چې د چا لپاره تاسو عملونه کړي ول، شاید هلته به تاسو ته بدله په لاس درشي. الله فرمای انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. بېشکه څوک چې له الله رب العزت سره شریک ونیسي، نو الله رب العزت پر هغه جنت حرام کړی او هغه ځای اور دی، او د ظالمانو لپاره به هلته کوم مرستندوی او کومکي نه وي. نو هر عمل چې کوئ تاسو په هغه کې د الله رب العزت رضا لټوئ. ډیر لږ عمل وکئ په هغه کې د الله رضا ولټوئ، دا به تاسو لپاره بهتر وي د هغه ډیر عمل نه چې په هغه کې د الله رب العزت رضا نه وي، په هغه کې ریا وي.